السلام علیکم دوستانو. امید دی د الله تعالی نه چې ټول به روغ جوړ شي. دوستانو نن در سره یو ډیره زبردسته وظیفه شیر کوم. او وظیفه د ګردې د کاڼي او د مثانې د کاڼي په باره کې ده. یعنې چې د کم یو کس په ګرده یا مثانه کې کاڼي وي نو هغه له را پکار دي چې د قرآن کریم د سورې بقرې د آیت مبارکه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دا دی 41 بار وی او اوبه دی پرې دم کی او هغه اوبه دی بغیر د ناغې نه استعمال کړي. انشاءالله الله تعالی به د کاڼي دغه مسله زر تر زره ختمه کی. او د دې نه علاوه یو آسان بل علاج دا دی چې لیمبو دی راوالي او په اوبو کې دی واچوي، یعنی دغه لیمو دی په اوبو کې نچوړ کړي او دغه اوبه دی استعمال کړي. انشاءالله الله تعالی به د ګردې دغه مسله زر تر زره ختمه کی.